أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. صدق الله العظيم. آیت نمبر 78 مجھے تلاوت کو نن با انشاءاللہ دے سورہ یاسین ترجمہ ختم کیجی چچا فائدہ ورنہ واخستنا وائر بیدلا عمل پوکا کامیاب دی چچا غفلت نہ کار واخست ٹیمی زایک ہی غط دا پکار دی چی اخیرنا سبق خود خام خاوار بھی اللہ تعالی پا دے آیات کریمہ چی دے انسان حق خبر ذکر گئی چی اول نون چتر او سپورے شپ زور شور سارا لگیا دا اللہ تعالی فرمائی دائی ما پیدا اس دائی جگڑا کئی ما سرا بلکہ پا موجودہ تعلیم یافتہ دور چی ہاں دیر قابلان خلق داوئی چی نا خدا استا کا خدا نستا غٹے غٹے اوز ہم مناظرے کیجی ڈز گاٹ ایگزسٹ نو مقصد دادا چی اللہ تعالیٰ قرآن پاک چی 1447 سال مخشی ویلی دی اوز غصیدہ اللہ تعالیٰ فرمائی وَدْوَرَبَ لَنَا مَثَلًا چی دا انسان مجد پارا مثالونا خو بیانئی ونسی خلقہو او اخپل پیدائش ویر کڑای دا چیز چا پیدا کرنا چشای ملنا آبیا با چشای اللہ تعالیٰ فرمائی قال دائی وائی من یحیی العظام هغه چوک ته چې زمدی کوي با اډو کولارا وهي رمیم چې بالکل ریزا ریزای بے عینه هغه اعتراض چې پیغمبر علی السلام باندې 1447 سال مخچه هغه یو مشرک کړهو داسې زوړ اډو کې مندک پیدا سه لاس چې دا سے سگیونه جوړ کړي چې دا بچرنګي به زم ځای کوي بی عینه وای موږ ترقی کړي دا چې ترقی نه ده چې ډیر شیان دي دریافت کړل ا دې شیانو پیدا کون قاعده بچونه لید الله تعالی فرمایي خلق اوس ډیر دغه سدي وی چې ختم مرسو باز بیا ختم سو کنه اللہ تعالی فرمائی تور تو آیا یحییها زمدکئی با دغا اڈو کو لارا اللذی غزات انشاءها اول مرتین چی ایغا اول ویرتی پیدا کول کریو عام طور ماندے اول ویرتی شای پیدا کول گرانی پا نسبت بیا بیا اللہ تعالیٰ فرمائی چی یو تیوللے نا پیدا مکڑے وس خو میں پیدا کڑے دا خو چی کسان دا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ او آغا ذات دے ہر مخلوق والمکمل علم لرون قائدہ چرنگے چی دن والا دا ٹکڑا دالتا وا چی دلالات نن سبادا غصدی کنا کلا چاولا و پرزا ملاو سی کلا بلا ملاو سی دی مانا دادا چلا تعالیٰ تا پتا دا چی فلانی والا دا پرزا چیرتا دا دا پرزا چیرتا دا اس اللہ تعالیٰ یو مثال ذکر کئی اللذی ذات جعل لکم من الشجر الاحضر نارا چی تاس دے پارے لشن بوٹینا او اور پیدا کڑای دا دیوا مانا دادا چی پا دے بوٹو پیدا کولو چی اللہ تعالی لوی فضل و احسان گنو دیر ضرورتونا خلقونا پورا کئی
لکه موږ له خولې نه کاربن ډای اکساید رباسو دوی جذب کوي موږ ته اکسیجن راکوي هغه نه بعده ډېر هغه ګردونه دو جان چې خپل سٹور کوي هغه نه بعده موږ لرګي وچو او اور بلو چې زندگی سره لازم ملزوم ده یو معنی ده او بل لفظي معنی دا ده چې الله تعالی هغه ذات ته چې شنه لرګي نه تاسو ته اور پیدا کړای ده وای دا سي بوټي ستادي بازه نامونه لیکلي دي کتاب اگر کومج نه لیدلی چې شنه سره داسې کې کنه بیا ورونه پیدا سي بلکې دوره خو تاسو لیدلی دي چې غټ بوټي ته داسې بوټي ستادي چې غټ بوټي ته ورکه بیا ورخلی فاذا انتم منه توقدون بیا تاسو له ایغنا ورونه بلوو الله تعالی فرمای اولیس الذی خلق السماوات والارض آیا هغه ذات چې ایغه اسمانونه امزکه پیدا کړی دي بقادرین ندا قادر په دې باندې اعلی ان یخلق مثلهم چې دو غوندې مخلوق بیا پیدا کی ولې نه دا په قادر د الله تعالی کته ختم سے بیا بزیر پیدا کی دالته یو خبر دا ان یخلق مثلهم چې الله تعالی به دغه وجود پیدا کوي که دغه غوندې ببل پیدا کوي دا داسې مسله زه پښتو چې ته بیانوم دالته چې کوم الفاظ دی هغه معنا دا ده چې دغه وجود غوندې به وجودي بل دا داسې یو مشکل غوندې باس ته خو زه سوکت ته بیانوم وی الله تعالی به بعینه دغه وجود نه دغه غوندې بل وجود به پیدا کوي بیا چې کله پیدا کی بیا په دنیا چې کوم وجود سره د شو عبادت کړی دي بیا بالته ایغه وجود په اعتبار سره د سره حساب کتاب کیږي لکه دې مثالونه حدیث مبارکه چې راغلي دي په دې دنیا چې وجود تل یو رنگ نه وینه چې سړی لاسو کالوي بیا بشکلای بیا شلو بشکلسی بیا یو دویتی خوشناختی کارډو ته نوای کی دغه پاره چې تبدیلی راځي په مخ چې په هر چیز چې بیا اخیر ته حیات ته ولي کی چې تبدیلی بیا نه راځي بیا په دغه شناختی کارت باندې ته مړیږي نو دی یو بل مثال د پیغمبر علی السلام ته و بوډای رااله او پیغمبر علی السلام ته عرض وکړ چې ماته دعاګانې وکړي جنت والے نو پیغمبر علی السلام ته فرمایل چې بوډای خو به جنت ته نه ځي دا ډیر خفصلا وی زړل نو پیغمبر علی السلام ته فرمایل ان العجوز لن تدخل الجنه عجوزا بل ينشئها الله خلقا آخر فتدخلها شابة بکرا وی بوډای با په بوډاوالی حالت چې جنت ته نه ګډیږي مې بچ شای بلکې الله تعالی با پیدا کی دی لرا په نبی پیدایش سره نوجوان به ورنه جوړ کی بیا به جنت ته ځي بیا پیغمبر علیہ السلام دا آیاتونه او ته بیان کړل ان انشأناهن انشاء سورۃ الواقعه چې دي فجعلناهن ابکارا عربا اترابا بیا موږ یو خاص چې غوونو سره دای چې کو دا خلق بیا به دولار موږ هغه سي جوړې کو دا زنانه شي لکه دو چې واده سلې نه او خامندانو سره به هم عمرې نو دا اولیس الذی معنا چې موږ کړي و چې آیا نه دا قادر الله تعالی په دې باندې ایغه ول جواب دا بالا ولنه وهو الخلاق العلیم الله تعالی خو ډیر تخلیق کوونکی ده هر چیز پته ده وته انما امره د حکم د امر شان ده اذا اراد شیئا چکل اراده کی وشیتا ان یقول له کن چې وسه فیکون بیا اوسی دا لشکی و مثلا زده کو
آیا داسې چیرې سلی دی په دې دنیا چې الله تعالی ویلی ابیاسی کاغذ سلی نه دای دی الله تعالی هغه سپریم پاور پاره یو قسم الفاظ ذکر کړی دي چې الله تعالی پاور چوره دا چې وغواړي چې وسه سیخ پوسی ها دې دنیا یو عالم ارواح ته عالم امر چې وته وایي دا ای امر راهو چې راغلی دا یو عالم خلق ته چې د موږ تاسې ول کومه دنیا ده دې په باری چې الله تعالی خپل فرمایي چې دا ما پیدا کړی دا په چور وجو چې په شپږ وجو چې ایو عالم امر ده آلته ټیم نسته لکه جبرئیل امین په سیکنټانو چې کم ټیم چې راجی مثال ابي جی د ارواح پیدا کول دغه سلسله دي پیدا سو سیخ با سیخ پیدا سل موږ تاسو به بیړه باندې کو دا یو کار کوم موږ کوي چې به بیړه نه کوواله چې دای دارالاسباب دا دې چې به اسباب تلاش کوي توکل دې ته نه وایي چې جیب چې د چشای نیت توای چې ما په الله توکل ده نه مهنت تنی کړای بیا دعاګانې کار نه کوي مهنت پکوي بیا به دعاګانې کار کوي نو سړی د بیلش کی بیړه نه کوي بیړه اخرانی آیاتونه د باس بعد الموت متعلق دی الله تعالی فرمایي فسبحان الذي پس ډیر با برکت ده هغه ذات بيده ملکوت کل شیء چې د په قبضه قدرت چې د هر شي شوال اختیار ده و الیه ترجعون او د طرف تبا ترجعون تاسو ټول واپس کول سو سوره یاسین خلاصہ په درې الفاظو چې دا شیان ډیر اهم دي چې الله تعالی بیان کړی دي کوم دي توحید دا الله تعالی بیان کړ رسالت الله تعالی بیان په چوک او مرګ نه آباد زمدی کې دل دي سوالات جوابات دي دا بیان دی سوره یاسین چې اوس نه چیرته المانجه ذکر په راغی نه دی او دا سوال راغی نه دی روزي ول راغی او نه دی حج ول راغی اوس دا شیان اهم نه دي دا اهم دي خود د غدرې شیانو باندې دارومدار ده کته ډېرې روزي نیسي چې وایي چې نه بیا زم دي کول نسته کته ډېرې روزي نیسي چې نه پیغمبر علی السلام نه د پیغمبر کته ډېر خیراتونه کې چې الله تعالی یو نه معنی دا اسف فضول شیان دي نو دا درې شیان ډېر اهم دي توحید رسالت عباس بعد الموت الله تعالی دې مستعمل کولو توفیق نصیب کړي سبانه به ان شاء الله که خیر و د اخیرانی لس سوراتونه چې دي چې تاسو موږ المانجو چې وایو دی ولا به ان شاء الله بیانو اللهم امين دعاګانې وکړو چې د کوم یاسین شریف ترجمه موږ ختم کړه یا الله کمی بیشي معاف کړي یا الله چې چا ارویدلې ده آکا قصدا